तुमको अस्सलाम वालेकुम। زما نوم محمد اسدالله بختیار خان دی. نن چې زه کوم یو موضوع باندې خبره کوم هغه دا چې عمران خان جې ته تللی. ډېر دا احتجاجونه چې روان دي، احتجاج خو دې ته نه وایي چې تاسو توړ فوړ کوئ. خلک وایي دا توړ څه خلک وایي دا توړ فوړ صحیح دي، څه خلک وایي دا صحیح نه دي، خو دا بالکل صحیح نه دي. احتجاج د هر چا جمهوري حق دی، خو داسې احتجاج خو نه چې تاسو اوس خپل فوجیانو باندې حملې کوئ او پولیسانو باندې به حملې کوئ. تاسو دا انټرچینج وسوځولو او نن یو داسې واقع شوې ده چې امبولانس ګاډی یې سوځولی دی او د هغه مریض چې کوم یو دی هغه یې د بار غورځول دی. ما ته دا پته ده چې عمران خان داسې ګناه نه وه کړې، هغه صرف دغه احتجاج کولو دا نه چې ورته ویلو چې تاسو به دا کوئ. احتجاج کولو هسې دا ګیر کو، دا اوس دا ما ته هم نشته پته او تاسو ته هم نشته پته، دا څوک سم دي خو څوک نه. خو زه دا تاسو ته ویل غواړم چې تاسو خپل د آرمي او پولیس باندې حملې پرې مه کوئ. ګینې تاسو پرې حملې کوئ بیا به زموږ فلسطین شانتې حل شي. زموږ به څه پولیس والا نه آرمي به نه، موږ به څه ډیفینس نشو کولی. چې موږ ډیفینس نشو کولی زموږ به څه حالات شي. پهلې موږ باندې به څه وو. پهلې زمانې ته ځوړنۍ زمانې ته چې موږ لاړ شو که نه، د قائد اعظم دومره مشکلات سره دا آزاد کړی و، دا لومړنۍ ورسره خبرې کړې وې. قائد اعظم خو د بهر ملک نه تعلیم اخیستی و، بهر ملک نه. نو هغې یو آرمي وه، اوس هغې نوم نه راځي، یو آرمي وه، هغې نه مدد واخیستو او د پاکستان جوړ کو. چې کله پاکستان جوړ کو او هغې نه یو کال بعد هغې مړ شو. نو بیا هغه هندو والا ویلې وایي چې موږ ته دومره پته وه چې دی به یو کال بعد مړ کېږي، نو موږ به دا جنګ اوږد کړی و. او دا قائد اعظم محمد علي جناح دا داسې هغه شو چې پهلې یو کیس شوی و چې مسلمانانو خپل لمونځ کوو، چې کم ځناوران موږ باندې خراب ځناور دغه موږ باندې حرام دي، د هغه غوښه به موږ باندې راوغورځوله لمونځ کې. بیا زموږ لمونځ څنګه شي چاله دا ما چې لمونځ هم نه قبلېږي. نو هغې د لاسه قائد اعظم لاړې چې دی وویلې. نو دا ډېر غلط کار کوي. قائد اعظم ملک څه لپاره جوړ کړی او دا اوس څه روان دي دی کې. ګینې تاسو غواړئ زموږ فلسطین سره حالات به شي، نو هر څوک به موږ باندې حملې کوي. یوکرین خو دومره غټ ملک خو نه دی که نه چې دومره پاورفل دی. نو پاکستان فی الحال اوس غټ دی یوکرین نه، چې یوکرین بیا موږ به دومره شي پاکستان نه به هغه هم غټ شي، نو بیا به زموږ د ملک حیثیت څه پاتې شي. عمران خان یې ګیر کو، هغه په عدالت باندې آزادې شي. داسې نه چې تاسو به سم وکړئ. عمران خان تاسو نشئ آزادولی. تاسو دا احتجاج بند کړئ، زموږ فلسطین شانې حالات شي. ورسره چې کوم کور قائد اعظم جوړ کړی و، چې کوم ته اوس موږ کور کمانډر کور وایو، هغه مات کو. د قائد اعظم پاسپورټ هم نیم سوځېدلی دی. دا څه حق دی؟ قائد اعظم هغه قائد اعظم چې کوم موږ دا ملک جوړ کړی دی، ملک موږ جوړ کړی دی، هغه به تاسو دا سلوک کوئ، دا سلوک به کوئ. تاسو اوس دا انټرچینج ټول سوځوئ، دا ټول انټرچینج یې مسلول. نو دا تاسو زه ویل غواړم تاسو څومره مو وکړئ، څومره هم دا وکړئ. دا عمران خان په عدالت ازادېږي، عدالت باندې ازادېږي. تاسو دا اوس څومره هم دغه احتجاج وکړئ، څومره عمران خان تاسو نشئ آزادولی، هغه به په دغه قانون باندې ازادېږي او تاسو د قانون احترام وکړئ. ګینې بیا تاسو ته پته ده فلسطین څنګه حالات وایي وخت. نو تاسو زه دا میسیج غواړم چې خپل آرمي باندې حملې مه کوئ، آرمي احترام وکړئ. د آرمي چې سم کوي څه مقصد به چې تاسو څومره هم دا کوئ که بیا به دومره ګراني راوړي. تاسو اوس هم دا ګراني ګورئ، دا ډېره زیاته ګراني ده، موږ نور ګراني نه غواړو. جزاک الله.